رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان فی الجنة لغرفا یرا ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، چې الله رب العزت او د مؤمنانو د پاره په جنت کې داسې بالاخانی تیاری کړي، داسې محلات تیار کړي چې هغه دغه بالاخانو کې چې سدي هغه به د بار نخکاری، او دغه شان د دې د دنه منظرو دا به د بار نخکاری او د بار منظر دا به د دنه نخکاری. داسې بالاخانی دي چې د هغې کې الله رب العزت او ټول منظر چې کوم په دغه بالاخانو کې وي هغه به د بار نخکاری. نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لمن هي، دغه بالاخانی او دغه محلات دی کې به کم خلک اوسیږي او دغه ته به کم خوش نصیبه خلک ځي؟ نو نبی علیه الصلوة والسلام فرمایل چې اطواب الکلام، دې ته به هغه خلک ځي او هغه کسان به ورته ځي چې د چا اخلاق ښه وي، د چا کلام چې دی هغه ښه وي، او د چا الفاظ او دغه شان خبرې دا د هغوی نرمې وي، او د خپلو الفاظ او د خبرو په وجه باندې چا ته تکلیف نه ورکوي، نو هغه انسان به دې بالاخانو ته ځي. نن سبا زمونږ او ستاسې خبرې څنګه دي چې بل مسلمان موږ او تاسو هغې ته تکلیف ورکوو؟ علن کې نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د دې انسان د ژبې او د لاس د تکلیف نه محفوظ شي، نو هغه انسان چې دا کامل مسلمان دی. نن سبا موږ او تاسو سوچ وکړو چې آیا بل مسلمان زما د لاس او د ژبې د تکلیف نه محفوظ دی که نه؟ نو دغه باندې موږ او تاسو سوچ وکړو چې زموږ څومره کمزوري ده. په دې خولې باندې موږ خلکو پسې څومره بد وایو، څومره غیبت کوو، خلکو پسې څونه خبرې کوو په شیشه، دا خو د منافق علامت دی. نو په دې وجه باندې چا پسې په شیشه خبرې کول او دغه شان چا ته کنځلې کول یا د چا غیبت دا نه دی پکارو. نو نبی علیه الصلوة والسلام وفرمایل چې هغه انسان به دې ته داخلیږي او هغه خلک به دې ته داخلیږي چې اطواب الکلام، او چې د چا خبرې د چا اخلاق دا ښه وي، د دې د خبرو په وجه باندې بل مسلمان ته تکلیف ملاو نشي، نو دغه انسانان او دغه مؤمنان به دې بالاخانو ته داخلیږي. او دویم نمبر به هغه مسلمانان داخلیږي و اطعم الطعام، هغه مسلمانان چې دوی لږو له روټۍ ورکړله، په یو مسلمان باندې دوی روټۍ وخوړله، نو دغه انسانان او دغه مؤمنان به الله رب العزت دې بالاخانو ته داخلوي. یو حدیث کې راغلی دی، نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې چا په یو مسلمان باندې روټۍ وخوړله او یا هغه تږی او په هغې باندې اوبه وڅښلي، نو الله رب العزت په دغه انسان خندقه د جهنم د اور نه لرې کړي. چې کوم یو مسلمان په بل مسلمان باندې روټۍ وخوړله یا یې په هغې باندې اوبه وڅښلي، نو الله رب العزت په دغه مسلمان خندقه د جهنم د اور نه لرې کړي. او د یو خندقو فاصله دومره ده لکه 200 کاله فاصله ده د یو خندقو نه. چې کوم یو انسان په یو مسلمان باندې روټۍ وخوړله یا یې په هغې باندې اوبه وڅښلي، نو الله رب العزت په دا انسان خندقه د جهنم د اور نه لرې کړي، او یو خندق فاصله دا 200 کاله ده. په دې وجه باندې نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې هغه انسان به جنت ته ځي او دغې بالاخانو ته به ځي چې څوک په یو مسلمان باندې روټۍ وخوري یا دغه شان یو تږی دی په هغې باندې اوبه وڅښلي. او یو بل روایت کې راځي، نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به دوزخیانو دوی به یو سب جوړ کړل شوی وي، دا به ولاړ وي، نو هغه مسلمانان چې کوم جنت ته روان دي دوی به په هغې باندې نظر ولګي، نو دی به ورته ووایي چې ته لږ زما سپارښت وکړه که نه الله تعالی ته. دی به درته تپوس وکړي چې ته څوک یې، ته خو ما ونه پېژندلي، ته چې ما ته وایې چې زما سپارښت وکړه الله تعالی ته، نو ته خو ما ونه پېژندلي. دا به ورته وایي چې زه هغه مسلمان یم چې په دنیا کې په تا باندې ما روټۍ خوړلې وه یا مې په تا باندې یو ګیلاس اوبه څښلې وي، نو په دې وجه باندې نن ته زما سپارښت وکړه. بل یو کس باندې به تیر شي او هغه به ورته وایي چې ته زما سپارښت وکړه، نو دی به ورته وایي چې ته څوک یې، ته خو ما چېرته نه یې لیدلی، نو هغه به ورته وایي چې زه هغه کس یم چې ما په پلانکۍ ورځ باندې ستا پلانکۍ حاجت چې و هغه پوره کړی و، او دغه شان تا باندې ما روټۍ خوړلې وه، په تا باندې ما اوبه څښلې وي، نو الله رب العزت په دې انسان ته ووایي
چې تعالی په دنیا کې د انسان ضرورت پوره کړی دی او په تا باندې روټۍ خوړلې ده او په تا باندې اوبه څښلي دي، ستا د خاطره مې د دې انسان بخښنه وکړله. نو په دې وجه باندې په مسلمانانو باندې روټۍ خوړل دا ډېر غټو صفت دی. او نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې دغه انسان به دغې بالاخانو کې وي چې هغه الله رب العزت د مسلمانانو د مؤمنانو دپاره تیاري کړي دي. او دغه شان د یو مسلمان ضرورت پوره کول د دې خو ځان له ډېر زیات غټ ثواب دی. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، چې کله یو مسلمان د یو مسلمان په ضرورت کې لګیا وي او د یو مسلمان حاجت ته په هغې کې دی لګیا دی، نو الله رب العزت د دغې د مسلمان د ضرورت کې چې دی لګیا دی، نو الله رب العزت پر دې انسان مدد کوي او الله رب العزت د دې انسان ضروریات پوره کوي. په دې وجه باندې په غریبانانو باندې روټۍ خوړلو او دغه شانو په تندو باندې چې کوم انسانان تږي وي په هغې باندې اوبه څښل د دې ډېر زیات غټ ثواب دی. او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې واکل طعامکم الابرار، چې ستا طعام او ستا روټۍ دا د فرهیزګاره خلکو خوري. نو چې یو فرهیزګاره یو متقي که ستا روټۍ خوړله، ظاهري خبره ده په هغې باندې به هغه عبادت کوي، ذکر اذکار به پې کوي، مونځ به پې کوي او دغه شان نوافل به پې کوي، نو په هغې کې بیا ستا حصه وي. نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې دویم نمبر کس هغه دی چې هغه په مسلمانانو باندې روټۍ خوري، نو دغه کس چې دی دا به الله رب العزت دغه بالاخانو ته په خپل رحمت سره داخلوي چې دا د مسلمانانو خیال ساتي او په مسلمانانو باندې روټۍ خوړوي. او دغه شان دریم نمبر کس و عدم الصیام، هغه انسان چې دی روجې ډېرې زیاتې په کثرت سره نیسي، هر وخت روجه ده او روجې ډېرې زیاتې نیسي، نو د روجې خو ډېر زیات فضیلت راغلی دی. او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم یو انسان روجې ډېرې نیسي، نو دغه انسان به الله رب العزت په جنت کې دغه بالاخانو کې الله رب العزت په دغه انسان ته دغه بالاخاني ورکړي او دغه انسان دا به په دې بالاخانو کې اوسیږي. او څلورم نمبر هغه انسان وصلى باللیل والناس نیام، هغه انسان د چې د شپې خلک وده دی ټولو او دی راپاڅېد او الله رب العزت ته ودرېدلو، په دې باندې الله رب العزت ډېر زیات خوشحالیږي. او دغه انسان چې کوم د شپې راپاڅېد او الله تعالی ته ودرېدلو، الله رب العزت په خپل رحمت سره دغه انسان دغه بالاخانو ته داخلوي. نو دا څلور کسان هغه دي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې هغه بالاخانې چې هغه دومره ښایسته دي چې دننه منظر دا به د بار نه ښکاري، نو په دې کې به دغه څلور قسمه کسان اوسیږي. یو هغه کسو اطواب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام، هغه انسان چې د هغې اخلاق خوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي یو روایت ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، په تاسو کې ماته زیات خوښه هغه انسان دی چې هغې اخلاق خوي. نو نن سبا موږ او تاسو وګورو زموږ څنګه اخلاق دي. موږ نن ژوندي پرېښودلو، نه مړي پرېښودلو، نه ښځې پرېښودې، نه سړي پرېښودلو، څونه لګیا یو هر چا پسې غنځلې او هر چا پسې خبرې کوو. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې هغه انسان چې د هغې کلام نرم وي، اخلاق یې ښه وي او مسلمان سره په ښه خبر سره پیش راتلل، نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دا د ټولو نه غټه نیکي ده. د ټولو نه غټه نیکي دا ده چې یو مسلمان سره تا په خندا پیشانۍ باندې لاس میلاو کو او د هغې احوالو تپوس ترې وکړې. یو خو زموږ او ستاسو ملاقات وي چې زموږ او ستاسو ملاقات داسې الله دې معاف کړي چې د انسان څه غرض نه وي، نو ګورې هسې چا سره سلام نه کوو. علن کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې وابشو السلام، سلام لره عام کوي. نو سلام به څنګه عام کیږي؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دی فرمایي دی لا مسلمان شوی نه و چې کله نبی علیه صلات وسلام هجرت وکړو مدینې منورې ته تشریف راوړو، نو چې زه څنګه لاړم نبی علیه صلات وسلام په مسجد نبوي کې ناست و چې کله زما نظر په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولګېدو، نو ما ته د نبی علیه صلات وسلام په مخ کې هغه نورانیت او هغه رڼاګانې ښکاره شوې، ما ویل چې دا سړی دروغجن نشي کېدلی. وایي نبی علیه صلات وسلام لومړنۍ خبره دا وکړه، صحابه کرامو ته وفرمایل چې وابشو السلام، خپل منځ کې سلام لره عام کوي. دا نو چې دا کس زه پیژنم د باندې به سلام کوم، دا نه پیژنم، نه، عام که ته یو کس پیژنې او که نه پیژنې، که په مجلس کې، که په لاره باندې، په هر حالات کې
سلام لره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عام کوي. او دغه شان به فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صله رحمی کوي د خپل رشتہ دارانو سره او دغه شان د خپل والدینو سره د رشتہ دارانو خیال ساتي. او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د شپې را پاسې او الله تعالی ته ودرېږي، ځکه د شپې وخت د الله تعالی په نسبت د ټولو نه قربت والا وخت چې په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د الله تعالی رحمت د آسماني دنیا ته راځي. او الله رب العزت فرمایي چې دغه ټیم کې د الله د طرفه یو اواز وشي چې څوک بخونکی شته چې د هغې بخښنه وشي، او دغه شان څوک غوښتونکی شته چې هغه څه څیز وغواړي او الله تعالی په نوم باندې الله تعالی ورله ورکړي. نو د الله تعالی په نسبت باندې د ټولو نه محبوبه ټیم و چې هغې کې الله رب العزت انسانانو ته ډېر زیات نږدې وي، هغه د سار تهجد ټیم دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه انسان چې هغه د شپې راپاسي او الله تعالی ته ودرېږي، چې کوم انسان کې دا څلور واړه کارونه وي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه خلک به بیا په سلامتیا سره جنت ته داخل شي. الله رب العزت په دې یو څو خبرو باندې اول مالا او بیا تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.